بل باب لګول هغه باب کې د امام مالک رحمه الله قول طرف ته د رجحان ور کوي او د جنوب او د حایض د پاره جایز ګڼي فیاد وبان دا د بیاودسه مسله کې جواز د قرائت د قران ورسته د بیاودسینا وغيره او قرائت د غیر قرآن چې ذکر دے سلام دے تسبیحات دی تحلیلات دی نو دا جائز دی بعد الحدث. وقال منصور ابن المعتمر فدل تد تعلیق ذکر کړي او توصیل داغي مسند د سعید بن منصور کړي دی عن ابراهیم چې نخعی دی لا باس بالقراءة في الحمام او یو روایت ابراهیم نخعی نه داوم دی چې انه مکروه دا مکروه دی هر چې جنوب او حایضه دا داغه حکم جدا دی. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی چې قراءت فی الحمام مکروه دی او امام محمد رحمت الله علیه وی لا یکره مکروه نه دی. به قال مالک نظم مذهب نے امام محمد سے پشان د قول ابراہیم النخعی قولو کا چلابات بالقراءة فی الحمام او امام صاحب چې مکروه کړی دی وی لانه فی حکم الخلاء حمام په حکم د خلا کې دی. هغه زمانی حمامونه د سينو لکه دا وسنی ګوري هغه به یو ډندو هغه ډند لاندې به کانی لګولي او ای لاندې به د غاڼې په شان اور بلیدو دا ټول ډندو به ګرمي او دا ټول حمام به دومره ګرمو چې څوک به وردن نشو نو بس چوتی به چولیو او کمیسونه به نو نو هغه وجود به دومره خوله وکړه چې خیری به را پاسته شو بیا به د هغې اوبو نه اوبه راخستې او په ځان به یې راچول. نو دا هغه حمامونه دي. نو امام صاحب وایي چې دا په حکم د خلا کې دی دغه موضع هم ګډوډ وي جنبان هم پکې لام وي بعضې حماماتو ته به زنانه هم راتلي وبکتب الرسالة علی غیر وضوء دارنګ ابراهیم نخعی وی باک نشته دی په لیکلو یو رسالې سره چې مشتمل وي په چند آیاتو باندې علی غیر وضوء بغیر د اودس نه. نو بغیر د اودس نه دا د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ قول هم د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ رائے دا عندنا مس المصحف ومس حروفه حرام عندنا او امام یوسف رحمت الله علیه وی چې مصحف ځان ته شه دی یو رساله چې باغ رساله کې لیکل د آیتونو شوی باک نه کوي چې داغه تمسیس وشي لکه تفسیر تلا سوړل امام یوسف سے وی جائز. امام صاحب دا هم په حکم د چا کې کړل په حکم د مصحف کې کړل. ما د امام حنیفه رحمت الله علیه او قولم په شان د امام یوسف کتلو او یا به مفتابینی قول د احناف په نس د امام یوسف وی ځکه د احناف او د حنفیت رائے دا خود لري شوی دا چې د مصحف تمسیس جایز نه دی او غیر دی او پاڼه چې هغه کې ایتونه لیکل شوی خو مصحف نه وي هغه تلاش وړي شي حتی که مطالعه د کتب الحديث و غیره خلاف الادب بوي استحباب ترک بوي او کراهت تحریم پکې نشته. د امام یوسف رحمت الله علیه قول مفتابهی دی هغه ځکه چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خطوط چې کوم مشرکین او تلیګلی دي نو هغه کې خطر د غټ بیا ودسې خو بوا خو لیکن واړه بیا ودسې سره خو بیا ودسه او هغه تلیګل د خطوط شوی دي. هر چې جنوب او حایضه ده نو د هغې دپاره کتابت بیا جایز نه دی په مذهب د جمهورو ځکه په هغې کې مس القرآن راځي. وقال حماد ابراهيم النخعي ان كان عليه مزار فسلم والا فلا تسلم قال حمام چرتا لنګ ولرین سلام پیچوا
او کلنګ ونه لري فلا تسلم بیا سلام پیما چوا. نو مطابقت دي کی کدا بولګي د وغیره سره چلوستل د غیر قرآن بعد الحدث دا جیز دی. زوای بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا اسماعيل وقال حدثني مالك عن مخرمة بن سليمان عن قريب مولى ابن عباس عن عبد الله بن عباس اخبره انه بات ليلة عند ميمونة زوجه. هذا يشبت ركلا عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هي خالته. تفسد اجمالا تیر شوه دی دوزل. نفتجاتو فی عرض الوسادة دلتا تفصیل لے ہوت دا تا متعدد شپو بانے لگ علماء حملے اکثرین ہوئی دا ویش پی عمل لے. نفتجاتو فی عرض الوسادة نماڈ ڈوالا پا دا بالغ پا عرضی اڑاق باندے او واتجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واہلوہو فی طولها. نو کچرته مراد د وسادینا بالغ شي نو دا بالغ دی دی باندې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم بی بملاس دی ودی اړه باندې دلته سری قاعده تخ پی کړی ای دلته سری قاعده تخ پی کړی په دې شکل باندې نو دا عرش شو کنه په دې ما سر کې او یا مراد دلته د وسادینا فراش دی هغه توشک ورته وای هغه دا. نبی هغه مقصد دا شو چې نبی اسلام په دې طول باندې دی او ما په عرض باندې نو چې دې په عرض باندې دی نو په دې کې دې یاد نبی اسلام خو تر راغلی دی او یا سر تر راغلی دا د توشکی طول وی کنه دوی پیدا څه سملاستل او ما سر په دې عرض باندې کې خود نو چې عرض باندې مې کې خود یاد نبی اسلام خو تر راغلی سر تر راغلی. واتجع رسول الله صلى الله عليه وسلم والو في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا انتصف الليل نمشفش وقبله بقليل او بعده بقليل. استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه. سړی چې ودوي سترګې سولې راځي يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ بأول 10 الآيات الخواتم من سورة آل عمران لسیتنا آخری سورہ ال عمران نا دې کې مطابقت شو دا او دس نو کړي او دس نو کړي استدلال تام نه دی ځکه چې د نبی اسلام په خوب او دس نه ماته ده هغه په خوب باندې او دس نه ماته ده. مخکې حدیث تاسو ته تیر شوی چې روایت راغستي چې تنام عینا ولا ینام قلبی نبی اسلام هغه خوب وحی واغه بخاری کې تیر شوی. خو دا عام خلق خوبونو باندې که قیاس شي نو اتجاه په صورت کې دا ناقص شي او بیا را پاسې کې تلاوت کوي نو هغه ظاهر نه دا قص کړی دی چې نبی اسلام او داس نه دی کړی او دو را پاسې تلاوت وکړه او تام نه استدلال. ثم قرأ الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام الى شن معلقتنا هغه مشق زور معلقتن چې هغه زوړندو دیوال تا فتوضا منها فاحسن وضوءه ثم قام يصلي وقال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع او دس یاد او یا قرات د ایتونو سره دا او دس خیر الجاری وی چې فهم منه انه قرأ العشر الآيات جهرا دم دال استلی نو کدل استلی بیا مطابقت دل تخکارا دی ذکر دو خو دس ماتو په خوب باندې او دس لانو کړه قرات یو او نبی اسلام منعنت ثم ذهبت فقمت الى جنبي فوضع يده اليمنى على راسي واخذ باذني اليمنى يفتلها چې سلولو یا غیلرا او زي خیال اخترا واړولم نو فصلى ركعتين نبی اسلام دو رکعات منذ کا رکعتين شمار دایو ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ها دولت شو ثم او ترى بیا وی تر وکړل وځای ونه چې سو رکعات خورچا ته پتو چې درې رکعات دي نو درې رکعات وی تر وسو شو پنځلس حتا ها ثم تجاد دیوالا حتا تاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ول شو کن ثم خرج فصلى الصبح
سماویلو چې په دې شپه 12 رکعاته شوي نو چې 12 رکعاته شوي دي دا اول 2 رکعاته چې وشو دا د ماخستن سنت په دې شپه نو کړي فرض کړي تله و د سره نو دواغه سنت ا 2 رکعاته چې نور کړهغه د دې سنتو د وتر من کې رکعاتین مندوب دي هغه 2 مراد دي شیخانی کوي نو دا 3 رکعاته شو 8 رکعاته بیا وتر کړي دي نو 12 شو کړه 3 رکعات 8 رکعات تهجد کړي او 3 رکعات بیا وتر کړي 15 2 رکعات سبې سنت شوی نو مغه د عائشہ بی قول له چې نبی اسلام رمضان غیر رمضان کې په 11 رکعات زیادت نه کړي نو مطلب 8 رکعات کې نه تهجد جوړيږي او 3 رکعات پکې وتر جوړيږي دا عمل اکثریو باب من لم يتوضا الا من الغش المثقل مثقلی یا مثقلی یو اغما دا او بل غش دا اغما راځي په دماغ باندې او غش راځي په قلب باندې دا ناقص دي خو یو غشي مثقل دا بل خفیفه ده مسقل هغه د چې دی بالکل دا کله را بیدار شي په ځان پوه نشي چې په ما څه چل شوی ما څه خبرې کړي یا زه پرېوتی ما او غیر مسقل خفیف هغه د چې دی پارڅه پوهېږي نو امام بخاري وایي چې غسې مسقله ناقضه ده او غیر مسقله چې کومه ده هغه ناقضه نه ده په دې اتفاق دی زموږ سره باب من لم يتوضا الا من غش المسقله دا تایید دا چا کې باب لګېدلې دی چې هغه یو دس نشته او دس نه کوي مگر کوي دی د غش مسقلنا نورت شو په هغه چا باندې چې هغې د وجوب د وضو قول کړی د غش نه مطلقا به قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن امراته فاطمة عن جدتها اسماء بنت ابي بكر انها قالت حدیث تاسو تر شوی دی خدا اخر دلته دی عجیب کوي نه زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين حسبت الشمس فاذا الناس قيام يصلون في ذان قائمة تصلي فقلت ما للناس فاشارت بيدها نحو السماء وقالت سبحان الله فقلت آية فاشارت ان نعم فقمت حتى تجلاني الغشي رالن دی کمال رغشی نغشی پا مارا غالب شوا غطانی الغشی لی کی مطابقت دی وجعلت وصب فوق راس ایمان نو دا غشی مسقل نو کنه کوي نه کی څوک په ځان باندې وبخل نشي اچولې او دا چې ماد نشو منظمو فلم من صرف رسول الله صلی الله حمد الله واسنا علیه دا خطبه چې کوم دی دا د مسنونات نه دا په صلات کسوف کې ورستو د مانځنه عند ابي یوسف او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې لیست بمسنونه دا واقعات حال وا دغه وخت سره اول کرب دا کار شوی او نبی صلی الله علیه وسلم تعلیمات ورکړي دا واثنى عليه ثم قال به فرمایل ما من شيء كنت لم اره الا قد رايت في مقام هذا نشته یو شی كنت لم اره چې ما لیدل نو الا قد رايت مگر ولید ما غیر في مقام هذا په مقام زما کې هذا چې دا ده حتى الجنه تر دې جنت می مولیدا والنار او نار می مولیدا نو جنتک منصوب شي یا مجرور شي یا مرفوع شي که مرفوع کې دا با حتی و ابتدائی واقلی نو حتی الجنت والنار مرئیتنا امر مرئی شراتا او کچرتا دا عطف شي په ضمیر منصوبه درایته باندې نو دا به منصوب شي حتی با عاطف شي او یا به جار شي حتی الجنت والنار حتی به جار شي درې واړه امکان شته دي دا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم لرا په بعضې کشوفو کې دا ټوله دنیا او دا هر طور ته کشف شوي د هغې نه بیا دا ثابتول چې یاره اوس هم د هر شي لره ناظر دی نو دا محض حماقت نه بغیر څه نشي کېدی ما من شین كنت لم اره الا قد رأیته ټول ګورې صيغې د ماضي دي کلم اره د مضارع صيغه ده هغه هم لم په داخل دی ماضي ته اوښتې ده یو شی كنت لم اره چې ما نه ولیدلي دغه وخت کې نو الا قد رأيته وملذل في مقام هذا نو دې ټول مقصد هم دا دی چې ان الله زوال الارض فرأيت مشارقها ومغاربها خدای د ازمکه را غونډ کړه ما د ازمکه مشرق او مغرب ولیدل
نو په دې ټولو باندې د نبی رسول الله صلی الله علیه اجمالی نزور راغلي دي څومره بحر کې حیوانات دي څومره اسمان کې دي عجایبات دي غرونه دي څومره چې دنیا کې غانوا د مخلوقات دي دا ټول نبی رسول الله صلی الله علیه کشف شوی دي په دغه مقام کې دا ښکارا شوی دي دا چې اوس دغه ټیم کې کشف شو اوس د هر وخت کې دا سه ډایرکټ ښکاري بیا د نور نه سلب شي نه چې بخکاروي دا غلو افراد دي چې بعض حضراتو نه کیږي اوس مثال په تور باندې تا پیښور دا بازار ټول کتلې ده 13 میش ورغلې خبرې کوتویم ګرځیدلې اوس د تخکاری او ته به راغې نه حکایتو کې چې زه په فلانی تاریخ کې پیښور کې ګرځیدلې ومه او ستا غلات وې چې زمونږ پیر صاحب ته پیښور ټول ښکاري دا اوس کوم استدلال دی سوچو کې خبرې یعنی دا خو د کشف مسله ده یا د قوم مسله ده په ویخه باندې ته یو ځای وګوره هغه ځای نه بیا لاړ شه بیا حکایت وکړه چې ما ټول پیښور ولید نو ما پیښور کې مې یو ځای پرې نه خو ټول مې ولید کنه د دې اول خدا مقصدم نه جوړیږي چې ګین هغه کې ذره وي ما غم کټي دا خبرم نه ده بلکې معظم د خار مراد وی چې کې کم زینې ضرورت یې ما ټول کټلې دي دا عرف کې دا خبره دې لپاره کېږي خبر مې نه پرې ټول مې لیدلې دا مقصد دی خو دا یو حکایت د مامزانه کېږي چې ما دا شی ولید خلاص اوس دا چې په الحال هم ګورم نو دا خو دین نه فهميږي کنه کدا د دین فهم شي نو بیا خار کار کې غلو شروع کړي معراج پشپ نبی اسلام حکایت کوي حزب یارا لمذهب پیغمبرانو ته امام التما امامت وکړه صحیح ده کیسه کوي خلکو ته کنه اوس دې به دوی د عقیده جوړه کی چې همیشه د پاره نبی اسلام فورز لګي د انبیو ته امامت کوي ځکه چې کیسه کړي کنه چلته ز امام د معراج پشپ کیسه یې کړي د چې حضرت په دې شپه د سلالم د مامزا کیسه کړي کنه چې مامزا کیسه مونږ ته وکړه او ته دا غې نه اوس استمرار جوړه نو بس وایي چې نبی اسلام مرقد کړي د امداخیږي اسمان ته کوزيږي بل کاری نشته دا روان دا دومره بعید استدلال لشي سوا د حماقت نه بل څه نه جوړیږي چې د دینه سړی هغه نزوری تام تفصیلی اخري چې اوسم ناظر دی بس ځکه چې ولی ماولی دل چې بخاری کې رااله چې او شی چې مانول دل قدر ایتو فی مقام بیا نبی اسلام د تاکیدات وګوره و ملي د فی مقامی هاذا چې دا دی ګوره دغه ټیم کې نبی صلوات و سلام تاشیا کشف کمی چې شان نه انکار کوي تنقیصات کوي هغه بیکاره خلک کم چې غلی افراد کوي هغه بیکاره خلک دي ته خو بالکل کشف نه منکر شو کنه چې دا کمال نه لري وسو تخکاری دا هغه ډیر لوی بي دي نشو نبی صلوات و سلام تداشیا کار شو ګور عزیز نه جنت ولید جهنم ولید او دا شانت چې کوم نه څومره شی ولید العجایبات دا ور تخکاری دلته چې کوم روایت صریح حدیث کې راځي د ابراهیم علی السلام په حق کې مفسرین د دین معشد الفاظ ذکر کړي او دوی دا نزوری تام تفصیلی د نبی اسلام پورې مختص غني به پکار د ابراهیم علی السلام تم ثابت دي ځکه د ابراهیم علی السلام په حق کې مفسرین لیکي چې وکذالک نور ابراهیم ملکوت السماوات والارض د دې په تفسیر کې لیکي چې د وو اسمانونو نه بر او تحت الثرى پورې دا ټول اشیاء ورته کشف نو چې دا ټول ورته کشف شو د ناظر تام تفصیلی کاغم کنه چې هغه حاضر ناظر دی هغه باره کې پیدا عقیده نه سره خدا یو ټیم چې هغه تر دې پوښوله د دینه دوام استمرار سره نزور صحیح ده چې د وفات نه بعد امت احوال پیش کیږي هغه ته او د صحنو هغه علم د بعض اشیاء ورکول کیږي ورته او بعض زینو کې روحي حضور هغه کوي شهید تو مقتل الحسین په دلیل دی بیا اسماء خوب دی چې زه مقتل د حسین کې ماضری کړی و نو دا چند ابو عبیده سے خوب دی چې لاحضر جنازه ابي بکر زم د جنازې د ابوبکر صدیق کی حاضری کوما نو دا د دوه صحابه خوبونه دي چې بعد الوفات نبی اسلام په جنازه د حضرت حسین کې او په مقتل دا کې او په جنازه د صدیق اکبر صاحب کې په خوب کې لیدل چې ځال تاجرې غما نو نفس حضور روحانی مجالس الخير لره ممکن بل واقع دا غلط عقیده نه ده او دین انکار نه پکار او پاتې شدا چې دین دایمي او صغیدا سي فکر چې دلته موجود ده کته کوټه کې ځان ته التم موجود ده ک میلاد التم موجود ده دا سوا د غلو د افراط نه بل څه دي ولقد اوحي اليكم تفتنون في القبور او شاسه به په دې باندې لیکي چې د دین بیا د علم کلی تفصیلی جزئی او د علم محیط ثبوت وي دا خو ډیر بعیده خبره ده به مثال ورکړی دی
وې تاسو ته داسې بر وګورئ اسمان ښکاري درته که ها نو هر رؤیت د اشیاء علم لره مفید نه چې ودلیدل نو علم دې راشي ځکه وې دا دی چې تا ته اسمان ښکاري او د ورځې نه بره تا ته پته لګي چې دلته څه دي ښه ګوري بره او علم درته نشته دی نو علم تفصیلی چې کوم دی به مثال کې دا ورکړی دی وې نظر د اسمان پورې لګي او علم دی وې خېټه کې دنه نشته دی چې دلته تا ته شي دي نو علم دلته نه لري او نظر د پاسمان کې لګي نو هر رؤیت وې مفید د علم نه وي چې ګینې دی نه د علم محیط ثابت شي ما پرون پدې باندې داسې یو ګنټه مطالعه وکړه چې زه علم محیط وګورم چې دا چا لره دی زما په خیر شپږ تفاسیر او شراح د حدیثو خصوصیت د علم محیط ثابت کړي خدای تعالی لره چې دا خدای تعالی سره د علم محیط دا بل چا سره نشته نو بیا مې دا اراده و چې دا په شکل د یو لیټر او د یو پرچی یا د رسالې دا شایع شي چې هغه خواران خو چند مولیان د هغې غلات دي که نه عوام خو اهل سنت دي خواران څه پوهېږي پوهېږي چې ګینې همدغه به عقیده یو دا کلکول پکار دي د هغې د اصلاح دپاره سړی شایع کړي خدای تعالی د هغې د صراط مستقیم د اهل سنت ته د راجع کېدو هغه ذریعه وګرځوي او یوازې تفرید چې کوم دی دا هلاکت نه دی افراط ځان ته یو لوی هلاکت دی بعضې اشیاء مزید مې نورم مطالعه کړل د احمد رضا خان بریلوي صاحب په مکتبه هغه کې په فتاوه کې مې څه مطالعه وکړه بعضې اشیاء هغه هم داسې راخستي وو چې هغه د عوامو د مجلس ته بیانولو نه وو صوفیه چې کله هم لیکلو کې وو کتابونه ولیکي هغې نه په امت کې فتنه جوړېږي خیر نه ولاړېږي نو دی صوفي انسان و فتاوه سړی په علم شریعت باندې لیکي په علم تصوف یې نه لیکي چې دی کې د تصوف ابواب څېړي لکه من جمله د هغې نه مې دا جزیه پکې ولیده چې معراج په شپه باندې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کله په براق سورېده نو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ورته دا ولېږي نو ده پې قدم کېښود او بعد په براق سور شو نو ویې ویې ته څوک یې وایي زه ستا په نوستیانو کې عبدالقادر جیلانی یم نو ویې بیا ورته وي چې ما ته دعا وکړه نو وایي زه ته به محی الدین او ته به چې کوم دی نو دین عزت دی کوې اوس دا هغه په خپله ویلي خو یو لوی سړی دی یو خبره او که یو چا خوب لیدلی یا څه نو هم دا تفصیل پکې نور نشته دی خو په دغه شکل باندې دا څیزونه د صوفیو مجالسو کې ډېر داسې بعضې واقعات او څه وي په تحقیق په هغې کې پکار وي چې دا اوس کشف شو دا مکاشفه شوه دا خوب د چا خوب دی سړی دومره حل دی چې څه خوب یې لیدلی که نه هغه بیا راایستل فتاوو ته بیا فتاوه رضویه چې دومره عظیمه فتاوه په هغې کې لیکل چا کړي دي دا یې ښه نه دي کړي د صوفیو زمونږ یو هدایت سالکین چې خوبونه یې راواخیستل څه خیر ته ولاړ شو سوا د شر نه هغه خو د مجالسو د صوفیو منځنۍ خبرې وي بعضې داسې عجایبات پکې وي نو چې وي پکې هغه خو د قال خبرې خو نه دي چې ته قلم راواخله هغه ولیکه کتابونو کې خلکو ته شایع هغې دومره فتنه جوړېږي هغې کې هغه لوی شیخ چې عرب عجم د هغه اصلاح کړل لګیا دی هر کو جاخل په هغه نن د کفر ټاپې لګئ د هغې هدایت سالکین یا د وغیره کتبو د لاس نو دغه شان ته فتاوه رضویه مې بعض ځایونه وکتل هغه هم د تصوف د دې څیزونو نه ډک دا مناسب نه په فتاوو کې داسې الفاظ لیکل دغه ځای کې مې دا تفصیل درته وکړه ولقد اوحي الی دا تېر شوی تاسو ته وایي ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال لا أدري أي ذلك قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك نبي عليه السلام ته اشاره ده أسماء فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فأحبنا وآمنا فعجبنا كنا سپینه ګوري فعجبنا من قبول کا دعوت ده وآمنا واتبعنا فيقال نم صالحا فقد علمنا إن كنت لمؤمنا أي المخفف من المثقل إنه شان ذلك كنت لمؤمنا وأما المنافق وأبي الموتى لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته باب مسجد كله دلتا د امام احمد رحمت الله علیه د امام شافعی د امامنا د فرضیت د کل راس د مسح قول نه کوي بلکې زمونږ احناف وایي چې مسح د
څلورم حصې دا فرض ده او استیعاب د کل راس چې دی د مسنوناتو نه دی مؤکداتو نه. او امام احمد رحمت الله علیه چې کوم دی یو قول د اکثر کوي او تا اقوال د ثلاثه شعرات هم تی منقول. او امام شافعی رحمت الله علیه قول کوي چې لا اقل چې اطلاق د مسح پیوش مطلق ورول اگر که بعضی شوافع الادری وختان هم یاد کړي او دا وی مذهب هم چې درې وختان شنو مسح ته ضرورت نشته ځکه چې مخ وینځي نو درې نه یو 50 وختان خو پکې لمديږي خپل نو بیا لا دوباره مسح ته ضرورت. او د احناف لپاره حدیث د مسلم دلیل دی د مغیره ابن شعبہ چې مسح علی ناسیتی په مقدم دراس باندې مت کړی دا دلیل قوی ذکر دی چې کچرته دغه باندې اکتفا نشوي کېده نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم بکلم د نبی کې راته عمل نه وکړي او د دین اخکته کچرته فرض وې نو یو ځل به په خپل عمل کې موږ ته خودلی و او د دین اخکته مفروض نه دی پاتې شروع ټول سر مسا هغه د مسنونات. امام مالک ته د ټول سر مسا فرض غني. امام بخاری رحمت الله علیه ته مذهب ته موالفو ته ترجیح ورکړي. باب مسحرات كله لقوله تعالی وامسحوا برؤوسكما. ندلتا وقال ابن المسيب المرأة بمنزلة الرجل يمسح على راسها يعني جميع راسها. وسئل مالك يجزي ان يمسح بعض راسه. هغه دلیل پیش کړه په حدیث د عبد الله بن زید سلام دی ذکر دی هغه کې مسح راسه راغلی دی نو دین یې اخذ کړی دی چې وګوره برؤوس کې چې دا با نو دا زائده ده دا با زائده ده او جمهور یې موي چې با زائده نه ده وامسحوا رؤوس نه ده راغلی برؤوس راغلی دی نو د برؤوس معنا هم دا ده چې ید مبتل سر سره ټچ کا کل سر ته اشاره نه ده باغی سر مراد ده. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابيه ان رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو يسال عمرو بن يحيى التصحي وان كريم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا فقال عبد الله بن زيد نعم فدعا بماء فافرغ على يديه فغسل يده مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين الى المرفقين ثم مسح راسه ناقص به مسحوک لپسر باندې نو ګوره با زائده شو الکه دینه د بعد زیادت استدلال ختم نه دی کنه دا خو څه د هغه آیت ترجمه نه ذکر کوي چې تدل توي چې وامسحوا راسه یا وامسحوا رؤوسکم بلکې دا د نبی اسلام دا څه طریقه خایي او کته د مسح راسه نه ټول سر راغې او د ټول فرضیت ثابته نو بیا دام وای کنه غسل وجهه ثلاثا نو تسلیثا به فرض او استنثر ثلاثا او مضمض ثلاثا دا ټول به فرض کا غسل يده مرتين غم به فرض کا دا خو د فرایض نه دي مسنونات نه دي د نبی اسلام دا د طرز طریق بیان شوی ده. اکبر به ما او اکبر بر مقدمه نو اقبال یو ک په دوارو لاسونو ادبار یو ک ترمذی کی تاسو ته تیر شوی دی اختلاف ورکو چا اقبال دا ویلو چې د شان مخه تراشی بیا د مخه نشاط لاړ شي او د جمهور رائے دا و چې نه اول به د مخه نشاط ته بیا به د شان مخه ترازی او دا کنایا دا دو مسونه نه ده بلکې دا مسح واحده ده ولی بعض روایاتو کې مرتن واحدتن باندې مقید شوی دی چې امسح اقبل بهما وادبر بهما مرتن واحدتن دا یو مسره دوه نه دي مقدم راسی ثم صلاته بيدي فاقبل بهما وادبر بدا بمقدم راسی دا مذهب د جمهور تایید شو کنه چې بدء په مقدم باندې کړی دا حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. نو دغه امام حنیفه رحمۃ اللہ علیہ پر روایت د حسن بن زیاد کې وایي چې تسلیث د مسح مباح دی خو مسنون نه دی. امام شافعی صاحب د مسنونات نه غنل او جمهور مسنون نه غني دا. باب غسل الرجلين الى الكعبين. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب بن عمرو عن ابي الشهيد هو کم روایت کې چې د مسلم راضی مسح علی ناسیته نو پر روایت د ابو داود کې دا راځي چې انه مسح مقدم راسه د سر مقدمه یې سي مسح کړه ولم ينقض العمامه او عمامه ونس پړله او په مرسل د عطا ابن ابي رباح کې دا راځي چې نبی اسلام په سفر کې کان علی راسه عمامه
فوضعها على رقبته ثم مسحها هغه دا څخه تکړه دسي پټ کې خو د نبی مسح په باندې وکړ. نو دا روایت تطبیق دا دی چې دا لاسونه د پټکی سره ټچ شوي دي داسې شوي دي او مقدمه مسح شوي دا صحیح روایت په دې باندې دي. نور غراوی دي نه ګمان کړی چې په امامه باندې مسح راغلی. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب بن عمرو عن ابي شهيد وعمر بن ابي حسن قال عبد الله بن زيد عن ابي النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بثور من ماء فتوضا بثورنا يوتس دوبو فتوضا لهم الاجلهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فاكفر وير على يديه من الثور فغسل يديه ثلاثه ثم ادخل يده في الثور فمزمز واستنشق واستنثر ثلاث غرفات. نو دا چې کوم علما دلته د وصل قائل دي د ثلاثه غرفات کې وصل کوي یو براواخل پوز او خپل دواړو دا ویم دلیل او احناف وی چې مزمز ثلاثه غرفات واستنشق ثلاثه غرفات. نو دا لکه په تنازع صورت باندې حمله ثم خليده فغسل وجهه ثلاثه ثم خليده فغسل يديه مرتين الى المرفقين ثم خليده فمطاراسه فاقبل بهما وادبر مره واحده مره واحده نه پته لګی دا مسحین نو ثم غسل رجليه الى الكعبين دې کې مطابقت د باب ده. ان شاء الله